बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी लख्वा द कोठी पशार पदे आयुब स्टेडियम की दलोई अफगान कारामान मिली शहीद उस्मान खान काकड़ द शहादत फदे सलरम तलिन किनास द पार्टी मरकजी सूबाई मशरानू द जुनूबी पश्तूनख्वा द बेलाबेलू जिलो जरागलू द पार्टी नंग्यालयू कारकुनानू स्पिंजरू मशरानू जवानानू पदे जलसायाम की नास ज़मुज ख्वंदू अदिबानू लिखवालानू शायरानू हुनरमंदानू द पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी वकीलानू द पार्टी डॉक्टरानू द सोशल मीडिया और द मीडिया सरा ताल्लुक लरूं की साफियानू मीडिया हाउसेज सासुटूलू पे इजाजा बांधी तरठूलू अवल वो मिली शहीद उस्मान खान काकड़ता दद पर कामी वतनी जमूरी जदोजहद बांधी दद पर कामी सियासत की परस्तर किरदार बांधी दद पर सर शिंदन बांधी दद कामो द वतन सरा पमिना ओ ईमानदारी बांधी सासुटूलू लख्वा द जान लख्वा द पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी लख्वा द पार्टी द शरीक चेयरमैन मोहतरम मुख्तार खान यूसुफजई लख्वा द अकीदत गुलून वड़ांदे कोम। कदरमनो अज़ीज़ानू मिले शहीद उस्मान खान काकड़ द पश्तून कामी तहरीक द यौ नस्तुड़ के दूं की मुबारिस पतोगा फदे मुल्क पाकिस्तान की द पश्ताना और दागसी द माकुमू कुमुनु द आजादी द खपलवाकी लपारा द दोई द खुशहाली द वाक व इख्तियार द पारा पदे मुल्की द कुमुनु द हक मलकियत और द हक हकमियत द पारा और दागसी पदे मुल्की द आईन और कानून द हुक्मरानी द पार्लियामेंट द बाला दस्ती द पारा पदे मुल्की
د انساني حقوقو دپاره عثمان خان کاکړ شهید خپل ټول ژوند په دې سیاست کې تېر کړي. قدرمنو عزیزانو، د ملي شهید عثمان خان کاکړ ژوند دا مزاحمت و. هغه مزاحمت د غربت خلاف و. هغه جدوجہد د پسماندګۍ خلاف کوي. هغه جدوجہد د فرقهواریت خلاف و. د هغه جدوجہد د ظالم خلاف و. د هغه جدوجہد د مظلوم په حق کې و. د هغه جدوجہد په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره و. قدرمنو وروڼو، که زه دا ووایم غلطه نه ده چې ستاسو دا مینه د ملي شهید سره دا چې موږ وینو، نو واقعیتاً ملي شهید زما پلار نه و. دا ستاسو هم ورور هم ستاسو بچی و او هم داسې د ځوانانو د کسرانو لپاره د دوی پلار و. د ده پر شهادت باندې چې کم خواخوږي ستاسو موږ ولیده، چې کم تکلیف کې موږ تاسو ولیدل، چې کم درد تاسو محسوسه کوئ، واقعیتاً عزیزانو په موږ خپل غم ویر کوي. نن هم ستاسو د ملي شهید سره دا سپېڅلې مینه، د ده سره دا محبت، د ده پر لاره دا ستاسو درېدل، دا ستاسو قرباني د دې مثال په تاریخ کې نه پیدا کېږي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید څه غوښتل؟ د ملي شهید سیاست په چا والا باندې و. نن هم په پاکستان کې جمهوریت نشته. په پاکستان کې دا پاته دا نامکمل آئین باندې عمل درآمد نشته. په پاکستان کې د قانون حکمرانی نشته. نن په دې ملک کې آئین تر پښو لاندې دی. نن پر دې ملک کې پر آئین باندې عمل درآمد نشته. نن دا ملک د آئین له چپ روان دی. زما په یاد شي چې د پی ډي ایم یو میټینګ و، ملي شهید دا تجویز کې وکړي چې آیا پکار دی چې موږ یو چارټر آف ډیموکراسي ولیکو او په هغه کې دا نقطه شامل کړو که آیا په پاکستان کې بیا یو وخت یو فوجي جنرال راځي آئین تر پښو لاندې کوي، یا په پاکستان کې دا نظام راځي آئین پاماله کوي، دا ملک د آئین مطابق نه چلی، نو پکار دی چې په دې ملک کې دې قومونو ته پښتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، حتی کې پنجابي ته دا اختیار حاصل شي چې دوی خپله ازادي اعلان کړي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید د پارلیمنت د بالادستۍ خبره کوله. هغه به ویلې چې د دې ملک فیصلې به په پارلمان کې کېږي. هغه پارلمان چې کم پارلمان د 5 قومونو یو مشترکه برابره پارلمان وي. هغه پارلمان چې په کم پارلمان کې که 100 کسان دي، دا کې به 100 پنجابی وي، 100 به بلوچ وي، 100 به سندهی، 100 به سرایکی، او د هغسې به 100 پښتون کې ناسي. داسې پارلمان، او هغه پارلمان چې په ووټ باندې د ولسونو په رایه باندې په یو آزاد الیکشن باندې، منصفانه الیکشن باندې چې یو پارلمان منتخبه سي
هغه پارلمان به د دې ملک فیصلې کوي. خو بدبختي دا ده چې په دې ملک کې نن هم پارلمان پنجاب ته تابع دی. په پارلمان کې اکثریت د پنجاب دی او چې کومې فیصلې کېږي دا د پنجاب د مقتدرو طبقو فیصلې دي چې هغه پښتون افغان ته د منلو وړ نه دي. ستاسو تر مخ یو الیکشن وسو. دا په جهان کې د داسې الیکشن تاسو مثال نسی کتلی. دا په امریتونو کې نه دی سوی. دا په داسې ملکونو کې چې سخت امریت وي. په پاکستان کې هم داسې الیکشنونه په امریتونو کې نه دي سوي لکه کوم الیکشن چې په 2003 کې وسو. د دې الیکشن مقصد څه و؟ د دې الیکشن مقصد دا و چې دا ګوډ شل پارلمان دا بالکل مفلوجه کې په دې کې د اسټبلیشمنټ د خوښې خلک کښېنئ او قانون سازي په وکړي. هغه قانون سازي چې د 26وي آئیني ترمیم تر نامه لاندې زما او ستا تر مخ سو. عزیزانو موږ د دې ملک د عدلیازه مطمئنه نه وو. د دوی د کرداره مطمئنه نه وو. د دوی کردار په دې ملک کې که د قانونو په حواله سي او که بیا په دې ملک کې د جمهوریت په حواله باندې سي د دې ملک د عدلیه کردار سیاه دی. خو بیا هم موږ لږ لا لږ امید وو. د یو عام سړي د عدلیه لږ توقعات وو. په ذاتي کیسونو کې د عدلیه توقعات کېدلی سو. داسې یو څه به وایو چې یو دوه داسې ججان به کې پیدا سو چې هغه به د قانونو لپاره هم بهتري غوښته، هم به جمهوریت غوښتی، هم به په عدلیه کې د انصاف د ورکولو یو ښه نظام جوړولو هڅې کولې. خو عزیزانو د دې 26م آئیني ترمیم لاندې عدلیه یې راواخیسته لکه پارلمان. دا د فام 47 عدلیه کا. نن په عدلیه کې د اسټبلیشمنټ ججان راځي. نن په عدلیه کې د پارټیانو د خوښې ججان راځي. نن په عدلیه کې هغه نایله خلق راولي ججان کوي چې هغه انصاف ورکولو خو پرېږده هغه ناانصافیانې کوي چې هغه په قانون او په آئین کې د دې هیڅ قسم گنجایش نشته. قدرمنو عزیزانو په دې ملک کې میډیا ازادي نشته. ملي شهید به د میډیا د ازادۍ دپاره د غږ پورته کولی. په سینټ کې، په تقریرونو کې، په جلسې جلوسونو، په مظاهرو کې چې میډیا د آزاده وي، میډیا د غیر جانبداره وي. او دا تاسو نن کتلی شئ چې په پاکستان کې نن میډیا آزاده نه ده. په پاکستان کې نن میډیا جانبداره ده. په پاکستان کې نن میډیا د محکومو قومونو په خلاف استعمالیږي. په پاکستان کې نن میډیا د پښتانه قام په بربادۍ کې استعمالیږي. نن په دې ملک کې میډیا دا د جمهوریت په خلاف دا د غیر جمهوري قوتونو په حق کې د پاکستان میډیا استعمالیږي. قدرمنو ورونو نن تاسو وګورئ ملي شهید تر ځان، تر اولاد، تر خاندان، تر عزیز قریب، تر هر چا، تر خپل سر زیات د قام سره وفادار و، د وطن سره وفادار و، د قام سره تر هر چا زیاته مینه کوله. نن عزیزانو ستا پر قام نن څه حالات دي، ستا پر وطن څه حالات دي. 50 کاله په پرکېدو دی. پښتون نن هم د سر تحفظ نه لري. پښتون نن هم له دهشتګردۍ ځان نه دی خلاص کړی. نن هم د پښتانه وینه د دین او دنیا پر نامه باندې ستا وینه تویول کېږي. نن هم ستا په وطن کې نام نهاده دهشتګردي ده. عزیزانو نن ستا حالات
دې ځای ته را رسېدلی دی چې په دهشتګردۍ کې به ته 2 لکه ته نږدې کم و بیش په شهادت رسېدلی. خو نن عزیزانو ستا معاشي صورتحال دې ځای ته را ورسېدی چې په کروڑونو پښتانه به له لوږې مري. عزیزانو موږ دا سوال کوو، ملي شهید به دا ویلې چې ریاست پاکستان پښتانه ته څه ورکړي دي؟ تا په معاشي اصطلاحاتو کې، تا په معاشي پلان کې د پښتانه لپاره تا څه ایښتي دي؟ نن ستا باندې ستا د افغانستان سره ګیټ وې پر تا نن بندې دي چې دا ګیټ وې خلاص شي وی د ټول ایشیا تجارت به ستا پر دې علاقه کې دی. موږ دا نه وایو چې پښتون خامخا د ګریزۍ خبره کوي. ته ماته دا د شوراوک د چمن بادنی کمردین انګوراډا غلام خان خرلاچي ته ماته هلته دا نور چې کوم ګیټ وی دی تورخم دی ماته را خلاص کا، ماته کسټم هاوسز را جوړ کا، ماته انفراسټرکچر را جوړ کا، ماته هلته سړکونه بلډینګونه ماته هر سہولت راکا. د ملک پاکستان ته به د خالد د پښتانه دا سیمه په اربونو ډالر د کال د آمدن په شکل کې د ټیکسونو په شکل کې به تا ته جمع کوي. عزیزانو تا ته نه درکوي، اربونو ډالر نه غواړي، په دې نه غواړي چې پښتون به په آباد سي. عزیزانو ستا معاشي صورتحال دا دی، ستا په یوه ضلع کې کمرشل ډسټرکټ نسته، یوه ضلع کې داسې معاشي یو انفراسټرکچر نسته چې هلته د ستا معاشي ژوند جوړ سي. په پنجاب کې هلته هر ډسټرکټ کې یو زرعي ډسټرکټ دی، یو بیا د الکترونکس لپاره یو ضلع کې یو لوی سیټ اپ جوړ کړی دی، یا بیا بل ځای کې د میلانو لپاره جوړ کړی دی، په بل ځای کې بیا د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره جوړ کړی دی. هر ضلع ته یو نه یو پیکیج معاشي ورکړی دی چې د هغې د هغې علاقې د ضلع خلک استفاده اخلي. هغه په لکونو نوکریانې جوړوي، هلته کمپنیانې راځي، هغه کمپنیانې هلته انویسټمنټ کوي، هغه کمپنیانې راځي په کروڑونو انسانانو ته نوکریانې ورکوي، په اربونو کربونو روپۍ دا کاله هلته آمدن جوړېږي. عزیزانو دا انفراسټرکچر دا تا ته نه در جوړوي. عزیزانو بدبختي خو دا ده نن تاسو وګورئ چې که د چمنه یو ګاډۍ کسټم سوي ګاډۍ را روانه وي، نن که هلته د بلوچ بیلټ ځه دا د ایران او د افغانستان بارډر د دې ځایه که یو ګاډۍ د مال ګاډۍ لوټ سي 100% که د یو شي ټیکس جوړېږي دا زموږ پښتانه ورکوي. بیا هم چې دی تر اسلام آباد پېښوره یا تر پنجاب رسي غیر قانوني طور بتا ورته وایي، ټیکس ورته وایي، هر شی چې ورته وایي په ټیکس کړي کسټم سوي ګاډۍ مال باندې د 6 لکې رانیولې بیا تر 10 لکو روپۍ پورې دا به ته زما او ستا تجاران دوی ته ورکوي. دغسې بیا که ته کراچي پورټ له ورسې، که ته بیا د پنجاب او د واګا بارډر ډرای پورټ له ورسې، هلته چې یو ګاډۍ راوځي، مثال به درکمه که بیا هلته د وایټ سپریټ یو ګاډۍ وي هغه 20% ټیکس نه جمع کوي. هغه چې د کراچي را روانه سي بیا چې تر ملتانه رسي په دې کې 1000 روپۍ خرڅام پر ده باندې نه راځي د کرایې علاوه په ما او تا تر 6 لکې نیولي بیا تر 10 لک روپۍ پورې. زما ستا معاشي قتلعام دا دی چې زما او ستا سبزي به نو څه سبزي به ستا د وطن سبزي، زما او ستا سبزي دا پنجاب ته نه پرېږدي. د سبزۍ لوډ ګاډیانې دا راواخلي دا هلته په کسټم دفترانو کې بندي کړي، په هفتو چې خراب سي تاوانونه وسي بیا یې لکې چې بیا زموږ خلک د کرایې پیسې هم نسي پر جوړولی. عزیزانو دا معاشي بدحالي پر تا باندې نن ده. نن تاسو فکر وکئ، موږ خو حیرانه په دې یو چې آیا بلوڅ که توپک راخستی دی هغه سره ته مخ وړې،
هغه ته ته مراعات ورکوې، هغه ته د ایران راغلی ډیزل پټرول ته ور پرېږدې تر مستونګ لږ پاسه پورې، بیا چې بیا کوټې ته راشي ته خبرې د پښتانه ښار دی، بیا د کوټې پر هاخوا د پښتانه ښارونه دي، بیا که پر دې خوا باندې د ایران دا پټرول ډیزل راځي بیا یې ته پر پښتون افغان باندې بندوې. عزیزانو د ژوند د تېرولو کومه چاره ته لرې؟ آیا عزیزانو تاسو وګوراسئ ستاسو د تعلیم نظام پر کوم ځای ولاړ دی؟ له تا خپله ژبه ورکوي، تا ته تعلیم نه در پرېږدي. دا یو ډېر لوی سازش دی. خلک وایي چې وروره ذمهواره موږ خپله یو د تعلیم غه، دا زموږ غفلت دی. عزیزانو تعلیم د ریاست ذمهواري ده. ریاست چې زما په وطن کې FCC منظمه ساتلې ده کار ځینې اخیستلی سي، ریاست چې دلته CTD ساتلې ده منظمه ساتلې ده حاضره کړې ده کار ځینې اخلي. ریاست چې دلته یو پنجابی یو سندی IG راولي له پولیسه کار اخلي منظمه کوي. ریاست بیا ولې دا زموږ استادان نه حاضره کوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ سکولان نه خلاصوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ تعلیمي نظام نه برابروي؟ ریاست تا جایله غواړي، بې طالبه ده غواړي، ستا بچی مزدور غواړي، غلام یې غواړي، د ځان چوکیدار یې غواړي، د ځان سپاهي یې غواړي، او بیا د پردي جنګ ایندن جوړول غواړي. ریاست دا یې ظلم له تا سره کړی دی. عزیزانو یو وطن چې د پلرونو لیکنو راسي ما د سر په سودا ساتلی و، په زراو په لکاو شهیدان مه پرورکل، په زراو مبارزې مه وکې، د سکندر اعظم سره مه سر وولئ، د مغولو سره مه سر وولئ، د چنګیز خان سره مه سر وولئ، له فرنګي سره مه سر وولئ. زما او ستا نیکهګانو چې په وراثت کې 15,000 کاله لیکلي تاریخ باندې چې ما او تا ته کم وطن را پرېښتي نن پر هغه باندې الاټمنټ روان دی. یوه خبره وسوه زه یې تصحیح کومه، وایي غیر قانوني الاټمنټ. دا خبره به سمه کړو. ستا په آئین کې چې تا کم قانوني الاټمنټ خبره کړې ده، ستا د آئین دا قانوني الاټمنټ هم نه ده سره منو. دا ستا د آئین قانوني الاټمنټ نه در سره منو. دا څنګه کېدای سي چې د برشور توبه کلا عبدالله، چې د قمردین کاریز، چې د ارنایي، چې د دوکۍ په لکونو خلک دا حق نه لري چې دی په خپله وطن باندې مالک سي الاټمنټ وکړي، او یو کمپنۍ راځي یوه کمپنۍ راځي دی 3-4 لکه یې کړه ځکه الاټوي. په لکونو خلک حق نه لري په دې آئین کې، هغه حق نه لري چې د کور د کشت و کروندې مځکه چې غرونه لاټ کړي خپل وطن د ځان کې یوه کمپنۍ به راځي او دی به الاټمنټ کوي. دا ویلې شي خبره ده، دا ارمان ستا نه سو پوره، دا ارمان به ستا نه شي پوره. موږ د برشور توبه، موږ د کلا عبدالله، د کلا سیف الله، موږ د قمردین کاریز دا الاټمنټونه هېڅکله نه منو. موږ ورته وایو که الاټمنټ خوشحال خان کاکړ راځي چې د ده حصه په مسلم باغ کې څونه جوړېږي، که ده د خپل همسایه پر مځکه باندې الاټمنټ کولی، موږ د دې الاټمنټ خلاف یو. د پښتانه پر نامه به څوک زما مځکه نه لاټوي، بلوچ به نه الاټوي، سندی به نه الاټوي، سرایکۍ به نه الاټوي، پنجابی به نه الاټوي. الاټمنټ کوي، د الاټمنټ خلاف نه یو. ستا ته که ته الاټمنټ کوې قانوني کوې، زما مځکه ده، زما غر دی، ما د عزیز سره وشلی دی، له وروره سره مه وشلی دی، تقسیم مه کړی دی، د بل ځای سره د خیله سره د قبیلې سره مه وشلی دی. ما ته زما پر دې پشتي جدي، زما خانداني، زما چې د
کم قبایلي نظام کې ما ته کومه مځکه را رسېدلې ده ما ته پر دې الاټمنټ راکړه که پر دې باندې رایلټي غواړې که پر دې باندې بیا ستا کم قانوني یو څو پیسې راځي چارجز راځي موږ درته تیار یو که د دې علاوه که به ته راځې لکونو ایکړه مځکه به لټې پښتانه به په دا ورځ باندې ځان لکه سپېرلني اور ته ور اچوي تا ته به الاټمنټ نه در پرېږدي